سلطان صلاح الدین ایوبی دا یو زبردست نیک بادشاہ تیر شوی دی او دا انگریزانو پسترگو کی اسم اغا یو از غیره صلیبی جنگ دی ورسرا دا عیسایانو سره مخ دی او سیب جنگون شروع دی او دا دنیا علاقی دا عیسایانو نا قبضه کردی دی دا سمن دا چی گنی یو علاقی قبضه کردی دا فاتح دا بیت المقدس دی اغا بیت المقدس دی زمان پلاس کے نن ندی او دا اغا دا یہودیانو پا قبضه کردی پا شپیت جیربا کی بیت المقدس جماعت شپیت جیربا کی او دا صرف دن جماعت پا شپیت جیربا کی دی دا غینا بار دا گاڑو دا ادرولو پارکنگ زینا او دا غینا بار چه کمی چار کولاو میدانون دی اغا زیادی خبر دا او پشپو تو جربو کی جماعت تے او پا دا سی عجیبا نقشہ باندے جوڑ شوے دے کہ دا غی دا کم محراب دے دا یو بوٹینا دا یو تانی دا کجوری دا یو بوٹینا جوڑ شوے دے او پا غی کے نا پیونشتا و نا پا کے ٹانکشتا دا سی عجیبے جوڑ کھڑے دے لکه خامخا دومره غټ میراب کې سړی جوړی نو لرګي او ځای کې نو میخونه پیوي یا لرګي او ځای کې نو سلوشن پیومږي او پاغي باندې یو بل سره پیوس کی نه پدې میراب کې پیون نشتا دا یو لرګي دی پاغي کې جوړ شوی دی او ناشنا طریقه باندې چې داغه کم اوس خدا دا ټیلونه دی په کارخانو کې جوړيږي نو قسم قسم نقشې په پاسه خلک جوړي اخو کارخانے نوی پاگا زمانہ کے اس کو ماربل دی او لگیا دی سیبا پا مشینانو باندے اواری او قسم قسم رگونا پا کروباسی دا خو پاگا زمانہ کے نو اغا چه کم ٹیلونا پا دیوالونو لگولی دی خدای خبر چه اللہ والا س دماغ ورکڑیو او س عجیبا مصنوعاتو پا دا زمانہ کے بعضی سیدونی صلی حیران شی لکا احرام مصر تاسو کچھتا لالے یا پا کمپیوٹر باندیم او قتل نو احرام مصر چه کم دیوال والے شوی دی نو سڑے حیران شی چه اگا پا کم نقشاغ دیوال جوڑ شوی دی او پا اگئی که کم غٹی غٹی تیگی جوڑی شوی دی او تب ہے چه دی سر تر ادومر غٹی غٹی دا اتی عمرہ او دا خان عمرہ دا تیگی خیجول چا دی دا دنیا یو وقت کے پا سینس پا بنیاد یو ترقی تر رسیدلی دا سینس پا بنیاد یو انتہا تر رسیدلی دا لیکن بیا خدای پاک اغا علاقے تباہ کری دی او اغا اسباب چی سمر دی اغا خدای ختم کری دی نو دغا سیب بیتاغا چی کم ٹیلون لگولی دی او تم خامخ ورطا گورے نو تا تبا خشتخ کلی ٹیل برا تخکاری او چی معمولی و تلک پترس چی نو دا سلطان صلاح الدین ایوبی تصویر پک اخکاری ہر یو ٹیل یو نا چلک پترس ورطا گورے داغا تصویر برا پک اخکاری او چی نیغ مخامخ ورطا گورے نو صفا ٹیل برا تخکاری مزیدار خشتا او سیب یہودیانو پا قبضہ کی اغا جماعت غشتے دی نو سچلے وسره کړی دی نو په دامیان لی نیم کړی دی حسن والا ختم کړی دی نو په نیم ځای کې يهوديانو خپل عبادت خانه شروع کړی دا او هغه پکې لګیا دي خپل عبادتونه کوي او نیم ځای جمعات مسلمانانو ته پرېخي دي غټ نیم قبضه خټول دا غي دی ځکه علاقه دا هغه په قبضه کې دا په جمعات په مین نیم کړی دی په نیم کې دا غوی عبادت خانه درازي پکې خپل عبادت کوي او نیم مسلمان ته پرېخي دي او مسلمان هم چې دا غوی سو خوخه جمعات ته پریدي او چې سو کې نه خوخ نو جمعات ته نه پریدي دغه سلطان صلاح الدین ایوبی چې د انګریز په تاریخ کې د ایوبی په شان سړی نه دی تیر شوی هغه وی که زمون دا تهذیب او زمون دا یو وخت کې صلیبی جنگ لا شکست ورکړی دی ناغه واحد د مسلمانانو بادشاہ دی سلطان صلاح الدین ایوبی نیک سړی و د شپې به خدای ته جلل نو یو ځل ورته اطلاع رااله په جنگ کې د جاسوسان وي او جنگ کې د جاسوس چې نی نو جنگ ته نشي ګټلی نو د جاسوسان خوارو جاسوس ولا راغی وی چې دغه انګریزانو او عیسایانو ستا خلاف یو غټه بحری بیړه را په مخه کړی دا او پاغه کې دومره جنگي سازو سامان چې ته مقابله نشي کولی د چې معلومات واغشتل نو خبره ټیک وا او د دې بزسنګ مقابله کوم نو څه چلیو کو لال جمعات تا او چې جمعات تماسختن وردن نشو نو خدای ته جلا شروع کړه نو یقینم دقه دی اذا سألك عبادي عني فإني قريب دا تصور چې الله ز تماته ډیر نږدې قسم نه د پلار مور د خپل شارګ نه زیات تماته نږدې
او دا دې لپاره و چې درته نږدې ما چې تم دا سوچ محسوس نه کې چې خدای به یو وخت کې زما دعا اوري او قبلی با او بل وخت کې به نوري رانه لري دی نه به قبلی نه هر وخت درته نږدې شا به جاړه ماته چې دا دعا دره قبوله کړه. نو ماسخوتن جمعات ته ننوته ټوله شپه الله ته جړاګانې وکړې چې خدای زه خو ستا د دین دپاره لګېم. زما خو انګریز سره د پلار دشمني نشته، ما پلار خو نه دی وجلی، زما نیکه خو نه دی وجلی، ما نه خو ښځې نه دی بوتلې، زه خو ستا دپاره انګریز سره لګېم او جنګ کوم، ستا د جومات دپاره لګېم او جنګ ورسره کوم، او ستا د مسلمان ځمکې دپاره لګېم او جنګ ورسره کوم، او د مسلمان د خور او د بچي د عزت دپاره لګېم او جنګ ورسره کوم. او خدای ما چې څومره وس دی هغه کړی دی او باقي د دې بیړۍ طاقت نشم لرلی. دې کې به الله ته مدد کې. ټوله شپه خدای پاک ته وجړل. نو جړا کې خو کمالی کنه. حضرت نبی کریم صلی الله علیه وسلم په غزوه بدر کې مسلمانان 314 دي او کافران زر دي. مسلمانانو سره پشمیر اته توري دي او کافر ټولو سره توري دي. نو اته توري د زرو تورو مقابله کوم ځای کولی شي؟ مسلمانانو سره دوا سونه دي دوا او مسلمانانو سره اویا او خاندي، هغوی سره وسو او خاندي، ټولو سره زغری دي. مسلمانان خو د جنگ په نیت د مدینې نه نوته، هغوی خو د ابو سفیان تجارتي قافله یاروله چې هغوی باندې دوړه طبقه وکړو او مونږ ته په امن شو، وطن مو ته مکه پرېښو د مدینې ته تېرالو او بیا دا ظالمان مونږ نه پرېږدي. کله به د مکې کافر راتلل او د مسلمانانو په چراګاه باندې به اور بلو، کله به پښتونه ولا سیدل او چې کم کمزوري مسلمانانو په مکه کې نو په هغې به هم ظلمونه کول. نو نبی علیه السلام د جنگ په نیت نه وته، هغه دې دپاره لاړ چې د دوی یو تجارتي قافله د ابو سفیان په لاره راځي هغه د ویاره و. نو کافر به پیشي چې که مسلمانان مونږ تنګو خو دوی خو زمونږ تجارت بندوي او به یارېږي، په دې نیت وتي. نو ځکه ورسره اته تورې او دوه سونه او یو خان باقي څه نشته. میانس کې د ابو جهر د زرو کسانو لښکر راغی مسلح او دومره هغې زړور و د ابو جهل لښکر چې هغه د قوم ته وی دا خو لږ خلک دی وسله ورسره نشته، نو جمدي به نیسو. مسلمانان یادول ګورې اوبه مړې نه کې جمدي به نیسو، مکې ته به بوزو نخرې به پې کوو. وته پته و چې په اته تورې او ټول د کجورو ډانګونه دي، د کجورو ډانګ او اته تورې زما د دې ټول لښکر د زرو مقابله کوم ځای کولی شي؟ حضور پاک ته چې کله پته ولګېدله چې واقعي که خبره د اسبابو شي زما سبب نشته کم، که خبره د طاقت شي نو 313 وغه زر، که خبره د وسلې شي وسله زما نشته د هغه شته. نو د یو سفر صحابه و نبی علیہ السلام له جوړ کړو د سانګو سفر، نو حضور پاک هغه سفر ته ننوت. نو ټوله شپه الله ته درخواست شروع شو، اذا سألك عبادي عني فإني قریب. اوس پیغمبر خو خلکو ته وایي چې الله نږدې دی، نو خپله ورته پته شته که الله ته درخواست ټوله شپه. صحابه وایي مونږ خوبونه وکړل د شپې، چا سوکې وکړې او حضور پاک ټوله شپه پروردګار ته جړاګانې وکړې او بیا جړام عجیبه، اوهو عجیبه جړا. خدای ته لاس اوچت کړ، څه وایي؟ یا الله دا پوټې نه غوندې ډله ده را سره او دا مې محنت کړی دی 14 کاله په مکه کې او دا کال یو نیم په مدینه کې، په دې 1415 کالو کې مې دغه 314 ماشومان او دا بوډاګان دا مې را پیدا کړي. جنگ کې عموماً 15 کاله نه کم شرکت نه کوي، 15 کاله یا زیات به کوي، دقه مې پیدا کړي. هغې کې مکثریت د نوجوانانو دی، دغه بچی می پیدا کړی دي، روحانی اولاد، دا روحانی معشومان دا می الله پیدا کړی دي خدایا. او یا الله بربند دی ګوره واقعي جامیم د ډېرو پکې نه وي، څنګه 2 صادر یا یو صادر به ځان نه تاو کړی په لاس به نیولیو چې عورت مې د ښکاره نشي، او الله سپلیم د ډېرو پکې نشته، عجزانان دي بې کسه دي او خدایا اوږي دي ډوډۍ مور سره نشته او نار دي خدایا پدې لوګ او پدې نار او بربند توپ کې را سره راوتی دي، لوی دشمن سره پروردگار مخ دی. او یا الله کدا تا مړکړل ګوره تر قیامت پورې بستانو مغشتو والا څوک پاتې نشي.
اے پر خدای ته جلا کوي ګوره زاره خدای ته شروع دي الله حضور پاک خپل نیاز بین لاسونه پروردگار ته مخ کړی دي او جاړي الله کدا مړ شو قیامت پورې استاد نو مغشتو والا په مخدز مکه پاتې نشي الله ما ذلیل کا وګوره خدایا ما دوی سره وعده کړی دا چې تاسو له خدای ګټه درکې خدای ذلیل مې نه کې الله رسوا مې نه کې شیب داسې وجلل حضور پاک چې د سر مبارک نه صادر پزما کلاندې پریوت ټول شپه جلاګانې وکړه حضرت ابوبکر صدیق راغی او صادر ورته په سر کا وی باس تا الله رسول نور مجاړه باس نور ازاره مکوا بسته په خپش ټټول شپه د خدای ته وجالل ور دینه سم معلومه شو چې دا بنو یو صلی چې دنه کې موزمه جت نشتا پیغمبر هم دادی جاړي ټول انبیاء چې دی موقع په موقع چې تکلیف راغلی دی خدای ته فریاد کړي دی د فریاد زې سوک دی وایا الله دی کله کله زم خدای شکر دې چته یعنی موږ دې بیکاسو بس کول موږ دې غریبانو بس کول موږ دې مسکینانو بس کول بیا دا خدای له فریاد اورېدو زه موږ بس کول نو چې دا سړی وجالي خدای ته او دا فریاد وته کی د انسان د اړه ټکور شي دې زره د انسان له یو پټه لک ټکور شي او دا ټکور کیږي ځکه چې د انسان ته د الله د طرف نه یو مدد حاصل شي په دې جلال سپک شي ولې سپک شي دا الله مدد راشي خدای زر انسان سره مدد کوي ډیر لره نه نږدې ور سره مدد کوي نو صادر مبارک خدای حضرت ابوبکر صدیق حسبک یا رسول الله بس ته خدای رسول نور سوالونه بنکه بس نو حضور پاک ورودا خیم دا سفرنا او صحابه له خوش خبری ورکړه جبريل فورا راورسید حضرت جبريل فورا راورسید او نبی علیہ السلام له خوش خبری ورکړه بس الله خو یې نږدې مکل دعا قبول شوا ستا دعا خدای قبول کړه سيهزم الجمع ويولون الدبر دي تبا خدای شکست ورکي او تختبا او ګټه بستای او الله دا سے عجیب اعلانو کو دا زر کسان دی مې یریگا زر فرشتي تیار را روان دي 1000 او زرو فرشتو کې د 500 کمانډر ان چیف به حضرت جبريل علیہ السلام او د 500 جرنیل به حضرت میکائیل علیہ السلام 1000 تیار جنگ کې بشرکت د سره کوي چې و نه یریږي د یو فرشتي مقابله دوی نشي کوله د زرو بد دی پلان بو کې او ورپسې به 3000 شاته نور ولاړی 3000 دا به قطعه منتظری دا به اضافي لخکری دا به شاته ولاړی ولی یو پراپګاندا شوی وا وی کافر ول نور لخر را روان دي 3000 کسان کورز یو کافر و یا ول راولي وی کاغرا واستل 3000 نور دي او مې یریګه 15000 نور ولاړی دي نو دا حضور پاک ډاډ او داسې شکست خدای په بدر کې د کافر ول ورکا چې ابو جهل عتبه او شیبه او ولید او دا غټ او امیه غوندې غټ بلاګان پکې راو پر دې مردار شو او یا مردار شو یا تکلا کونی ول ځان سره مدینه ته بوتل او باقی او تختیدل اذا سألك عني عبادي فاني قريب اے دا ما محبوبا چې کلم درنه بندا تپوسو کې چې زما رب کم زیاده و نږدې دی لره نه دی نږدې دی غریب تم نږدې دی مالدار تم مولا تم عوامي تم مظلوم تم هر چاته نږدې دی مې یریګا چې الله نږدې شو یاره د څه شو کوم عقیده لګوي پټه کمزورې ده کنه الله نږدې دی او د ډېر طاقت خاوندم دی ګوره د دومره غټ طاقت خاوند دی یو زنانه په لار باندې روانه ده ماشوم بچی دی وسره او دې پتیرودن کې ماشوم بچی دی وسره او په لار روانه ده ځنګل نه په یو شرمخ حمله وکړه زمری چې زمری شرمخ په حمله وکړه خو خطرناک hebatnak شیر زنانه غریب منډه کړې چې منډه کړې ماشوم ته بزمکه پریوت هغه شرمخ راغی ماشوم کلک په خوله کې ونه و په منډه شو اوس بس کې خدا دې چې هغه ماشوم په ورونی کې تړلې وغه کپڑے ونیوا وی تختاو زنانه سکي الله ته چغه کړې ګورما درته وختي وي چې سخت راشي چاته بچغو الله ته سخت تکلیف راغی به د خدای نه څوک لر کول نشي اے مسلمانا
دا دنیا اسباب به استعمالے، دارو میں استعمال کا، دم درود میں استعمال کا، صدقہ مور کا، پدې الله خوشحالی کی، دا دې لپاره دي چې الله خوشاله شي. او دا ظاهری اسباب دا خدای پیدا کړی دي چې خدای دا دارو خطا پیدا کړی جوړول پته کې نه پدې من الله خوشحاليږي، نو پدې به خوشاله شي چې بیا چغه دی والا فورن مې بني صدقه باندې خوشاله شي، پدې دم خوشاله شو، دا دارو الله مقرر کړی پدې هم خوشاله شي چې دا ما په خبر عمل او اسباب استعمال کړ، نو چې خوشاله شو چغه دی والا نو فورن نږدې لري نه دی. نو خځه چې تکلیف په غریب راغی کنه چې زما دا ماشوم بچي به زما د سترګو دلوان دي دا شرمخه چیر پار کی ادا ترته کې بہت په لازمه کوي، دا سوچو یا الله ګور بیا د فریاد دی الله دی یا الله، خو چې یا الله نو فرشته پزمکه حاضر وا فورا حاضر وا، او چې راتلو سره یو انسان راغی فرشته د انسان په شکل او په دې زمری یو چغه والا زمری دومره سخت او یری چې هغه ماشوم په ځای غورځو او تختید، هغه انسان هغه ماشوم روچت کا خوګم نو هغه خو ټوکلې نه نیولې اورنې نه نیولې خوګم نو ماشوم روچت کا خو مخدل ورکا خورې مورې دا ماشوم دی خوشاله نه وته جاړي ته سوکه زما بچی دا شرمخ د خلینن وړه را روستا دا سره سوکل زما زوی دی بچک ماشوم د وړي زوی دی بچک خوشاله نه وته جاړي او ته وی د الله فرشته ما تا چې کله الله ته چغواله عرش سره وما عرش سره الله وی چې یو کس ورشه او د دې زنانه امدادو کې مې اجازه غوښته نو په فرشتہ خود سترګې درپ نم ذره راسي را مدد مې د سره او جيبه دې کې او بل تکې بیا وته وی وتا ته پته ولګي چې دا مدد مې دی ولې او پته راته لګي وینا وی الله فرمایل چې یو وخت کې دې خله ډوړې خوړه نوړې خله ته دن کړي وا او دې کې سوالګری आवाज وکړه خدای پنوم دا الله پنوم خیر راوړي دی خذوی الله د نوم نه قربان ما سره خدای وخت بل سني ته دغه یو نوړای دا هغه د خلینه واپس راوستو سوالګری لې ورکړه بل خلینه واستو سوالګری لې ورکړه الله وی زما په نوم یو نوړای سوالګری لې ورکړې دا د خلینه راسته دا زما په نوم نو نن بداغي بدل خلاصوم د شرم د خلینه بنوړې او باسمو دی له ورکو الله غیرتی دی ګوره خان نبی علیہ السلام فرمائی انا اغیر منکم والله اغیر منی وی تاسو کې زیات غیرتی زیما او الله زمانه بیا زیات غیرتی دی نو چې غیرت څه ته وایي چې ته چا سره خېګړو کې څو خوشاله کې نو تابه خوشاله ته ما خوشاله کې او ته خوشاله کوم زه غیرتی او که ته ما خوشاله او ته خو خپکوم نو بیا به بے غیرت یم ته الله خوشاله او خدای ته نه خوشاله. اذا سألك عني عبادي فإني قريب، نو چې خدای ته چغه والا الله نږدې دی فورا بمني. نو سلطان صلاح الدین ایوبی ټولش په خدای ته چغه واله چې خدای ما سره خو هغه سامان نشته کم چې دی انګريزانو سره دی بیړه را روانه ده د بیړې طاقت الله نشم لرل زما خو صفه صرف کو کورسه جنگ نه دی زما خو په مال او دولت جنگ نه دی مال خو پلان نه دی وجلې الله ز خوستاله پاره جنگيګم خدای دې بیړې غمو کا چې شپې او جل سار وروت یو سړی والا د جمعات نه مخه کې ورغه د چې وتاو کدل دا سړی مخ کې نورانیتو سبل شان سړی معلومه ده. نو سلطان صلاح الدین توي بادشاہ سلامت ولی پریشان ہے وای ټول شپه په جمعات کې په جلا تیر کړ چل څه شوی دی وې د انګريز بیړه را روانه الله ته می درخواست کو د انګريز بیړه را روانه ده نو ما سره طاقت داغي نشتا هغه غیبی سړی وته سوی وې دعا دې قبول ده د انګريز بیړه غرق شوی ده بیړه غرق ده چې معلومات واغشتل او لاړل غونډه بیړه د سمندر دریاب چپو الاوړې کړي وو اسم پکینو بل اسباب به استعمالو بشکا خو چغه بچاته وو الله تبارک او فإني قریب الله وذنیز دی خدای ته چغه وها دا الله نږدې دی لیکن دویم ټکی بل نشته دی
دې کې تعویل نشتا. خدای ستا فریاد قبلی. او مانا که یو سړی یو شی غواړي نو کله به را سره وي ور به کم کله به ني ور به نه کم، او کله به را سره وي نو زه به ځکه نه ورکوم چې زه به یارېږم چې دله ورکم نو زه به څه کوم، بچي به مې څه کوي. او کله به ویم که سبا زما ورته حاجت شو نو بیا به څه کېږي وایه. نو خدای سره دام نه چې نشته شته ورسره. دویم دا چې زه ورکم نو زه به سبا یارېږم چې زما حاجت شي، خدای چې چاته حاجت نه لري. د خدای سره څه کمیږي نه، اس کمی نہ راضی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے وے دا خدای بندگانو وے اللہ دا زمکا چے پیدا زمک پیدائش نمخ کے زمکا لانو پیدا او بی پیدا کرے او دا خدای عرش او بوے نزمکا و ناسمانونو دا اغا وقت نه خدای سخا شروع کړی ده او تر نه پورې سخا کوي، مال ور کوي او بدون کې معمارغانو نه ور کوي، دې فرېدې دې انسانانو له ور کوي، حیواناتو له ور کوي. څومره غیاګانې زرغونې، څومره میوې زرغونې، څومره غله زرغونې، قسم قسم زرغونې. وی دا خدای لاس کې چې سیدی پټیم کم نشو نه کمیږي، کمیدو والا نه دي. نو زه خو کمانه څوک شی غواړي او زه وایم چې یاره ورکم کم بشي نو خدای سره کمیم نه راځي. زه وایم کمې ورکړل نو سبا که زما یا د بچو اجت شي نو د خدای بچیم نشته او خدای جتمن هم نه دی او خوشحالېږي هم ګورې په ورکړه. مونږ پې خفه کېږو پې خوشحالېږي هم په ورکړه باندې. په الله نږدې دی. فریاد رس چې فریاد ورته وکې فوراً د الله دا فریاد قبلوي.